الحمد لله الحمد لله لا قوة إلا بالله. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. لك الحمد ولك الشكر يا رب. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق، ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للمشركين. ربنا لا تجعلنا فتنة لليهود والنصارى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے اس گناہوں کو بخش دے. مولا کریم ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ منگا معاف کے. یا اللہ زمون گناہ معاف کے. یا اللہ تعفوی تکریم مولا کریم منگ تبخنو کے. یا اللہ زمون ٹول گناہونا معاف کے. رب کریم منگ توبہ واسو زمونگا توبہ قبول کے. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک یا رب. یا رب انا نستغفرک ونتوب الیک. یا اللہ منگ بخنو وارو. یا اللہ منگ توبہ واسو. یا اللہ منگ پر اخپل توبہ استو کی رشتی نے کے. مولا کریم در مجرم بکی. یا اللہ زمونگا اجستو گورے. مولا کریم پر منگ مانی رحمو کے. یا اللہ دا شیطان دا اغواو دا ادلال نمونگا اساتے. دا شیطان دا گمراہ کول نمونگا اساتے. یا اللہ دا نفس دا شرنا دا نفس دا حماقت نمونگا اساتے. مولا کریم دا ہر زی شر دا شرن چا زمونگا ایمان تا زمونگا عقیدی تا نقصان رسی. یا اللہ منگا محفوظ کے. مولا کریم تا زمونگ نرازی شے. یا اللہ زمونگ دا جڑن اصلاح فرمائے. زمونگ دا جڑن زنگ لرے کے. یا اللہ زمونگ دا جڑن توروالے لرے کے. یا اللہ زمونگ دا جڑن کینا و بغض و حسد لرے کے. یا اللہ زمونگ دا جڑن سخوالے لرے کے. جڑن زمونگ نرم کے. مولا کریم تا چا کم جڑمونگ ترا کردے دے، کم صلاحیتو ندر اکڑی دی. رب کریم اغسطا پر راضی کولو کے استا پر بندگئی کی و دا آخرت پر فکر کے استعمال کے. مولا کریم مونگا دا دیل نعمتون دا ناقدرئی و ناشکرین اسا تھے. یا اللہ پخپل و قدردان و شاکرین و بندگانوں کے مشامل کے. مولا کریم تزمونگا خپل تعلق و محبت نصیب کے. مضبوط و قوی تعلق میں نصیب کے. یا اللہ استا بانے، استا پا وعدو بانے، استا پا کلام بانے، استا پا خبرو بانے زمونگا کلک یقین نصیب کے. مولا کریم زمونگا ایمان مضبوط کے. پمون کے ایمانی صفات پیدا کے. پمون کے رحم پیدا کے. پمون کے شکر پیدا کے. پمون کے قناعت پیدا کے. یا اللہ مونگ دا بے صبرین و نا قدرین و نا شکرین و ساتھی. رب
کریم یا الله ته مونږ د خطا کول او گمراه کول نه وساتي. یا الله ته مد دې نه وساتي چې مونږ په چا ظلم وکړو یا په مونږ باندې څوک ظلم وکړي. یا الله ته مد دې نه وساتي او پناه غواړو چې مونږ څوک گمراه کړو یا مونږ څوک گمراه کړي. مولای کریم ستا پس نیغه لاره کې مد خویدونه یا الله د ډډه کېدونه د گمراهۍ نه وساتي. رب کریم ته زمونږ نه راضي شي. مولای کریم دې اجتماع کې چې څه وویلی شو څه اعمال شو یا الله د هغې مونږ محتاج یو، مونږ ته د هغې اجر په دنیا او په آخر کې راکړي. مولای کریم د دې په بدل کې زمونږ نه راضي شي. رب کریم مونږ قصوروار یو، مونږ خطاکار یو، مونږ ګناهګار یو. یا الله مونږ ته زمونږ قصور او خطا معاف کې. یا الله مونږ ته زمونږ ګناه معاف کې. په تیر ژوند کې چې زمونږ نه څومره بد شوي دي یا الله هغه راته معاف کې. رب کریم ته د ټوله جمع معاف کې. یا الله چې چېرته اواز رسي هغه ټول معاف کې، نارینه او زنانه معاف کې. مولای کریم کور کې چې د چا تمنا ده چې ما ته به دعا څوک وغواړي یا الله هغه ټول معاف کې. رب کریم د دنیا په ګوټ کې چېرته مسلمان دی یا الله دا ټول معاف کې. مولای کریم چې چېرته په جیل کې دی هغه معاف کې او فریاد یې واورې. یا الله د فلسطین د زنانو فریاد واورې، د ماشومانو فریاد واورې. اے کریم ربا ته خو ډېر مهربانه یې. یا الله بېدره په یخ کې په خټو کې په اوبو کې په باران کې یا الله څوک مړه شو څوک زخمیان دي. یا الله خوراک او اوبو سره نشته، کافرو یهودو بیا څه بند کړي دي. رب کریمه یو کس یو حکومت د هغې یا الله تپوس نه کوي. کریم ته خو رحیم او مهربان ربې. یا الله په دنیا کې یو برخه رحم تا تقسیم کړی دی، یو کم سل برخې رحم تا سره دی. رب کریم ته هغې د خپل رحم او مهربانۍ په آغوش کې او غېږه کې واخلې. رب کریم د هغې زړونو تسکین او تسلي ورسې. مولای کریم هر طرف نه مدد وکړي. یا الله د ظالم د ظلم نه اخلاص کې. اللهم نج مسلمين في فلسطين، اللهم انجهم، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم اخرجهم من ظلم اليهود والنصارى. یا الله د یهود یا الله د تباہ و برباد کې، فوج غر کې، وسله غر کې، جهازونه غر کې، ټینکونه غر کې. مولای کریم د دې ځمکې نه وشړي. یا الله دلته نه لرې کې. رب کریم زموږ فریاد او دعا ووري. کمزوري یو، لا ته پته ده یا الله تللی شو، تا نه خو دعا وستی شو. یا الله دعا مو قبوله کړي. یا الله دعا مو قبوله کړي. یا الله د ټول امت مسلمه په حق کې د خیر فیصلې وکړي. رب کریم موږ د خپلو ګناهونو په تیرو کې پراته یو، په خټو بوختو کې د هغې نه مو وباسئ. یا الله د بد اخلاقۍ په بوختو خټو کې پراته یو، د هغې نه مو وباسئ. یا الله نور ایمان او د ایمان رڼا ته موږ راولئ. ښکلي اخلاق مو نصیب کې، د ګناه نه مو وساتئ، د حرامو نه مو وساتئ. یا الله زموږ زړونه مسقل او مجله او مصفا کې. مولای کریم د زړونو سختي زموږ لرې کې. رب کریم یا الله یا الله ته دا مجمع یا الله ټول او بخي. یا الله د ټول مغفرت نصیب کی. یا الله چې د چا څه جایز حاجات دي تا ته معلوم دي، ته جایز حاجات پوره کړي. مولای کریم زنانه نارینه د شر مطابق چې څه ارمان په زړونو کې دی یا الله ته قبول کړي. مولای کریم چې چا د دعا لپاره ویلي دعاګانې قبول کړي. رب کریم چې د چا دشمنی او طرفګني د هغې په دوستۍ او محبت او مودت سره بدله کړي. یا الله چې د چا په ځمکه باندې لانجې یا الله غلانجی په خیر او عافیت سره ختم کړي او د هر یو کس مسلمان په جولۍ کې خیر واچي. مولای کریم چې څوک بې ګناه په قید و بند کې دي یا الله ټول له
قید نه آزاد کې یا الله د جیلونو نه راخلاص کې مولا کریم چې د چا پته نه لګي یا الله چې ژوندي دي که مړه دي د پسماندګانو زړونه په تسکین او په تسلی کې مولا کریم چې اوس یا رستو یا الله څومره مسلمانان وفات شوي د ټولو مغفرت نصیب کې رب کریم دغه دارالایمان ته د ځمکې ضرورت یا الله یا الله د خوا او شا ځمکه دارالایمان دپاره راکړي یا الله چې د مسلمانان پکې یا الله ځایږي یا الله چې ستا عبادت کوي او ستا په ذکر دا ځای آباد وي مولا کریم د مسلمانانو په زړونو کې واچوي مولا کریم د هغوی د دنیا او د آخرت خیرونه او خوشحالۍ نصیب کې مولا کریم د دې په عوض کې ورته 1,00,000 چنده سیوا ورکړي رب کریم زمونږ د کربوغۍ مرکز ته د ځمکې او د آبادۍ ضرورت دی یا الله په تنبانو کې خلک ناست دي د اجتماع په دوران کې تا ته پته ده ته سمیع و بصیر ذات یې رب کریم زر تر زره په عافیت او سلامتیا سره خوا او شا ټوله ځمکه ورکړي او آباد یې ورکړي زل تر زره آباد هم کې مولا کریم ټول ضرورتونه په خپل فضل و کرم سره پوره کړي یا الله چې چا د مدرسې دپاره ویلي دي مدرسه جوړوي جماعت جوړوي یا الله د ځمکې ضرورت دی د آبادۍ ضرورت دی په خیر او عافیت سره یا الله هغه مدرسې او جماعتونه آباد کړي چې ځمکه یې نشته د ځمکې بندوبست ورته وکړي چې ځمکه شته دی خو آباده شوې نه ده یا الله آباد کړي مولا کریم ته زمونږ د راضي شي یا الله ستا محبت او ستا رضا مو نصیب کړي یا الله په پوره دین باندې مونږ روان کړي د دین پوهه زمونږ نصیب کړي یا الله د ټول امت اصلاح وفرمایي یا الله امت مسلمه کې وحدت پیدا کړي رب کریم په حق باندې ټول امت جمع کړي په هغه خیر باندې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته پرېښی او په هغه خیر ټول امت جمع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکلي سیرت باندې امت جمع کړي مسلمانان په خپلو کې روڼه دي یا الله ته په خپلو کې یو بل سره محبت واچوي مولا کریم د یو بل په کار راولي یا الله ستا رضا ستا خوشنودي ستا رضا مو نصیب کړي رب کریم ته مونږ معاف کړي یا الله مونږ ته معافي وکړي مونږ معاف کړي یا الله په دې اجتماع کې چې کوم رونو خدمت کړی دی یا الله هغه نوجوانانو ته هغه مشرانو ته د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کړي یا الله چې څوک مشایخ دي یا الله نور برکت سیوا کړي عزتونه نصیب کړي خیر ته په خپلو علاقو کې خور کړي علماء کرامو په علم کې برکت واچوي تقوا کې برکت واچوي د طالبانو علم نافع به عمل نصیب کړي د حافظانو حفظ د قرآن پاک نصیب کړي چې څومره رونه یا الله دلته کې خدمت کوي او خدمت یې کړی دی بعضې رونه د کلونو راسي په جمعه کې خدمت کوي یا الله ته د دنیا د آخر خوشحالۍ نصیب کی د هر شر نه وساتي او هر خیر نصیب کی مولا کریم زمونږ د حضرت په عمر کې برکت واچي یا الله ټول تکالیف جسمانی ختم کی مولا کریم شفا کامله عاجله نصیب کی رب کریم ته صحت او عافیت او سلامتیا ورکي یا الله دا غي سورې په مونږ باندې قائم او دائم لري مولا کریم د علماو په علم کې برکت واچي تقوا اللهیت کې برکت واچي د خپل غیبی خزانو د غي هر ضرورت په دنیا او په آخر کې پوره کې مخلوق ته محتاج مکه څومره چې ناستي یا الله چې تا نه څه غواړي هغه ورته ورکړي یا الله د چا چې څوک اوس یا مخکې دی لنډه علاقه کې یا لرې وفات شوي دي مغفرت نصیب کړي جنتونه نصیب کړي پسماندګانو ته صبر ورکړي چې څوک بیمار دي یا الله نو صحت کامله عاجله نصیب کړي چې څوک په کوم مشکلاتو کې ګیر دي که مالی مشکلات دي که هر قسم تاسو معلوم دي یا الله د ټول مشکلات حل کړي کوم ځای کې چې قومونه یا الله په خپل کې په جنگ دي په ځمکه باندې یا په غر باندې یا په هر څه باندې چې یا الله هغه په خپل کې محبت او مودت پیدا کړي د مسلمانانو په منځ کې دشمنی او طرفګنی یا الله په دوستۍ سره بدله کړي یا الله ته د دې شر نه او د شیطان د ملونو وساتي مولا کریم دغه ټول جمع په خیر او عافیت سره په سلامتیا سره خپل ځایونو ته واپس کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.